په قرباني کې یوه مهمه خبره زموږ ته ډېره ضروري او لازمي خبره هغه دا ده د کور مشر چې دی هغه پلار دی 15 زامن لري زامن ټوله تجاران دي کاروباریان دي دوکانونه کوي اوس ورته وګورو چې دغه جایداد دا کاروبار دا روپۍ د بابا دي آیا که د الکوانو دي که د بابا وي و الکوانو ته ورکړي وي چې هلکو ته کاروبار په وکړي لکه عام طور چې زموږ ته خلک دي بیا به بابا یوه قرباني وکړي پر زامنو باندې قرباني نشته صحیح سو بابا به یوه قرباني وکړي پر زامنو قرباني نشته ها که چیرې داسې ولو چې زامن چې دي هغه اختیارمند دي اختیارمند دا معنا په خپله محنت کړی دی په خپله منډه ترنډه کړې د روپۍ یې ګټلې دي اوس ودته روپۍ بابا یې ژوندی دی خپلې روپۍ هم لري نو بیا به دی راولاړېږي خپله قرباني به جلا کوي بابا به خپله قرباني چې د هغه جلا کوي یا بله خبره دا د عزیزانو چې زموږ تی په کورو کې اوس یو سړی د 15 زامن دي ځوانان هغه ټول د په تصرف کې د په کفالت کې دي ټیک دی کاروبار به د هغه الکوان کوي انجونې چې کومې دي دا کوروالاوي د زامنو هغه سونه لري چې سونه لري هغه نو بیا د چا نه ده هغه د بابا نه ده نه د بابا ده نه د خاوند ده چې نه د بابا ده نه د خاوند ده پر دې ښځه باندې چې شته قرباني چې د هغه ضروري ده زموږ ته زنانې ډېرې کمزوري دي په دې حواله باندې هغه قرباني نه کوي په دا خبرو ګر څه نه پوهېږي چې یاره پر ما قرباني شته بیا دا وایي زما سړی دی وکړي زما یې په څه زه د کومې خوا وکړمه ته به راولاړېږې دا خپله سونه به خرڅوې د سونې څه به څه خرڅوې بیا به قرباني ورباندې کوې که نه د الله رسول بي بي عایشې صدیقې ته ویل یو چلی یې په ګوته و یو چلی ول زکات یې ورکوې دی ول یا رسول الله پیغمبر اسلام ته وفرمیل ستا د جهنم دپاره دا یو چلی چې دی هغه کافي دی ستا د جهنم دپاره دا یو چلی چې دی هغه کافي دی یا بله خبره دا د عزیزانو اوس زموږ ته خو ګوره زه د حالاتو مطابق خبره کوم ټګي مګي نه پکې کوم یو سړی دی خپله مزدور دی یا سرکاري ملازم دي 40,000 روپۍ تنخواه ده د کور ګزاره په مټ په هغه وسي زموږ ته زنانې خاص خامخا یو بنګړۍ لري یا څه ګوتکې لري یا کوچنۍ غاړګۍ لري غاړګۍ یا په 80,000 یا په 70,000 یا په 50,000 یا مطلب څه پورته کښته اوس په څه چم کوو اوس په څه چم کوو یا داسې دی چې خاوند مطلب قرباني کوي دلته کور والا باندې سونه چې د هغه لږ خشه لري اوس په څنګه ترتیب سره کوو لاس تنګ دی یوه خواته مخ نه ګرځي په دې کې بس عزیزانو سړی راولاړ سي دا خپلو زنانو ته ووایاست دا د ډېرې مجبورۍ دا خبره ده عزیزانو تر نه کولو نو دا خبره چې د هغه بیا ښه ده تر نه کولو چې سونه هم لري او قرباني هم نه کوي تر هغه نو بیا دا ښه خبره ده چې راولاړ سو ورته ووایي د خپلې کوروالا ته چې کوروالا پر تا باندې قرباني کیږي ولې ته دا یې سونه لرې و سونه مطلب یوه توله لرې یوه توله خو ما د په 1,00,000 روپۍ ده اوس پر یوه توله سونه باندې قرباني چې د هغه نشته شرط دا دی خالي سونه که یوه روپۍ ورسره درلوده دا به دواړه سره یو ځای کې هغه 2.50 نیمې تولو ته بیا مخامخ کې که د هغه مقدار جوړېدل صحیح خبره ده که نه یې نشته ورباندې نو کور والا ته سړی ووایي چې ښځې دا سونه چې د هغه څه چم وکړه تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپل کوچنی بچی دی یا د میاشتې یا د 2 یا د 3 دا دې هغه ته وروبخښي کوچني ته چې وروبخښله چې وروبخښله در 15 کالو پورې دا کوچنی خو مطلب چیش دی هغه خو نابالغه دی پر هغه چیش نشته قرباني نشته دا سونه ده د کوچني استعمالول خپله مور سي یا راولاړ سي یا خاوند چې د هغه قرباني کوي په څه خواره یې سره جوړه کړې ده او دلته کور والا چې د هغه سونه لري اوس نو سړی دونه وس لري نه ښځه دونه وس لري چې دا قرباني هغه ولره وکړي نو راولاړ دي سي بیا د خپله سونه د رښتیا او خپل خاوند ته وسپاري د رښتیاو دې ورته ووایي چې دا ستا ده زه در بخښم ته پوهېږې کار دې پوهېږې بس بیا به دا سړی یوه قرباني کوي او د زکات ټیم رالی زکات به ځینې ورکوي که نه اوس خبره دا ده پر بابا باندې د زوی قرباني نشته پر بابا د زوی قرباني زوی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي پر خاوند باندې د کور والا قرباني نشته خاوند باندې د کور والا قرباني ښځه پوهېږي خپل کار یې پوهېږي د دې سونه ده د دې سره مطلب مال دولت ورسره دی د خاوند هېڅ اختیار نشته پکې نو چې د خاوند اختیار نشته پکې نو لحاظه دا پوهېږي خپله قرباني یې پوهېږي اوس که پلار راولاړ شو مطلب یو زوی دی و زوی ته نه دي ویلي د زوی بغیر د اختیاره بغیر د پوښتنې بغیر د اجازې په ده پسه حلال کوي دا قرباني نه صحیح کېږي د زوی دپاره زوی به خپل پسه جلا حلالوي زوی به خپل پسه جلا حلالوي ها که بابا زوی ته ویل چې زویه زه ستا پسه حلالوم یا کور والا ته ویل چې زه ستا پسه حلالوم بیا پروا نه لري خو بغیر د پوښتنې زه په شي نه یم خبر تا زما پسه حلال کړی دی دا صحیح کېږي نه زه به خپله قرباني چې ده هغه جلا کوم